حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دریو کسانو بارکی دا ارشاد فرمایلی دي چې درې قسم خلق داسې دي چې الله تعالی با د قیامت په ورځ باندې دا غوي سره خبرې نه کوي، اغوی ته به د رحمت په نظر باندې نه ګوري او اغوی به چې دی د ګناهونو نه چې دی نو نه پاکي. دا خبره چې دی پیغمبر علی السلام درې پیری چې دا ارشاد فرمایل چې د درې قسمه خلکو سره به الله تعالی خبرې نه کوي، اغوی ته به د رحمت په نظر باندې نه ګوري او اغوی به چې دی د ګناهونو نه چې دی نه پاکي. نو صحابه او فرمایل چې دا کسان خو ناکام شول، دا کسان نامراد شول، دا څوک دی یا رسول الله؟ پیغمبر علی السلام ورته ارشاد فرمایل یو هغه قسم خلق چې اغوی خپلی پینسې د پټکونه لاندې ساتي د تکبر د وجې. دویم هغه قسم خلق چې اغوی په چا باندې احسان وکي خو د احسان نه پس دوی هغه خپل احسان په اغوی باندې اثباتي. او دریم قسم هغه خلق چې اغوی کاروبار کوي، روزگار کوي او خپل سیز باندې چې قسمونه خوري او په دروغ باندې قسمونه خوري او هغه خپل سیز چې دی هغه خرڅوي.